الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگانو دوستانو اللہ تعالیٰ دے زمانگ دا راتل دانا استقبل بارگاہ قبول کی. اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ٹولو کامل اصلاح کی او د اصلاح درجات چې دي دا لا متناهي دي او تر مرګه پورې به انسان خپل په اصلاح کې اړمي لګیا وي او دغه فکر کې به اختی چې څنګه به زما اصلاح کېږي، څنګه به زما د دې رضایلو اماله کېږي او څنګه به زه خصایل او فضایلو سره خپل باطن او خپل ظاهر دا متصف کوم. لیکن دا د اصلاح دا عمل چې دی دی له وخت پکار دی او وخت الله تعالی موږ له راکړ دی او بیا دې کې تسلسل پکار دی چې څومره د شیخ صحبت چاته حاصل وي عقیدت او محبت سره سره نو دم تزر بیا د هغې انسان اصلاح وشي. الله تعالی خپل معرفت بیا هغه ته نصیب کړي او چې د الله تعالی معرفت انسان ته نصیب شي، اللہ تعالیٰ تعلق انسان ته نصیب شي نو بس بیا گویا د اصلاح وشله. ځکه د په زړه کې یو فکر یو درد پیدا شي چې بھئی زه به د الله تعالی ملاقات کوم، الله تعالی سره ملاقات ته ملاوېدل دي او بیا به هغه مانه زما د ژوند متعلق څومره ژوند چې ما تیر که کم چې مال الله تعالی لیکلی و د دې متعلق به الله تعالی مانه سوال او جواب کوي. نو موږ هم دغې له رايوځای کېږو چې دا فکر کم چې رز تر رز د انسان د زړه نه وځي چې هغه زموږ دا فکر هفتې په هفتې هغه تازه را تازه شي. تړی یو وخت حلقې له راشي نو څه جذبه پیدا شي، لیکن چې بیا یو پنځه شپږ ورځې صحبت نه لرې شي نو بیا هغه جذبه لږه کمه شي. چې بیا راشي نو دې طریقې سره د هغه دا جذبه بار بار بیداریږي او بالآخر بیا انسان ته د عمل توفیق هم الله تعالی ورکړي. او بل دې باندې سوچ پکار دی چې د انسان ژوند چې دا روان دی ختمیږي نو زر ته زره انسان خپل اصلاح طرف ته متوجه شي. که موږ دې انتظار کیو چې حالات به سازگار شي، بیماری به ختم شي، څه اطمینان او سکون به ماته حاصل شي او بیا هغې نه وروسته به زه ښه یکسویي سره خپل اصلاح لپاره به د شیخ صحبت ته ځم، د هغو مجالسو کې به شرکت کوم، نو داسې به چېرته ونه شي. ټول عمر که انسان د انتظار کې چېرې راتلونکې ورځ به ښه شي نو دا د انسان یو خامخیالي ده، بلکې هره راتلونکې ورځ هغه انسان تنزل طرف ته روان دی. کمزوري او ضعف انسان کې پیدا شي، صحت د انسان رس رزه کمیږي، ختمیږي، بیماری دي، مصائب دي، دا د ټول عمر معامله ده. نو د ټولو خبرو سره سره به انسان خپل د اصلاح کوشش چې دی دا کوي. د وخت انتظار به نه کوي چې وخت به ښه کېږي او بیا به زه ځمه خپل اصلاح لپاره. که د وخت انتظار یې وکړو نو دا وخت به دی ختم کړي، ځکه وخت چا انتظار نه کوي. مرور زمانه باندې انسان قادر نه دی چې زمانې دا گردش دې منې کړي، او چې دې منې کولی نه شو، لہذا دله پکار دی چې وخت باندې خپل د اصلاح سوچ او فکر او کوشش دا د انسان شروع کړي. او ژوند څنګه چې تاسو کتل روان دی دغه شانتې د رمضان یو شوق او جذبه وه او یو تړپ و د الله تعالی د رحمتونو نزولو هغه میاشت ملاړه ختمه شله. او چونکې موږ دارالامتحان کې یو، دارالجزا خو به مخکې ته بیا نو دا گویا موږ لپاره امتحان و دی الله تعالی طرف نه. الله تعالی د انسان د بخښنې مختلف بهانې پیدا کړ دي. یو لحاظ سره د بخښنې بهانې شللې چې څنګه به دې بخښلي کېږي، دته مواقع زه ورکم چې د بخښنه وشي
او بل طرف ته د انسان امتحان هم دی، ځکه چې دی په دارالامتحان کې دنیا د ازمیښتونو ځای دی. دلته غم او خوشحالي، راحت، تنګي، تنګدستي، تونګري، دا ټول څیزونه یو ځای روان دي. داسې یو انسان نیسي چې هغه د همیشه په غم کې تیر کړي، چې ټول عمر هغه غمجن شي یا غمونو کې د هغه وخت تیر شي یا په تنګۍ کې تیر شي. داسې یو نشته. او نه داسې څوک شته چې ټول عمر د هغه خوشحاله پاتې شي، راحت کې او استراحت کې، خوشحالو کې او هر قسم فراوانی هغه ته داسې ومانه ده. ځکه چې حضرت فرمایل چې درې قسمه دنیا ده، یعنی دنیا چې دی هغه درې قسمه باندې مشتمل ده. یو هغه کائنات او هغه دنیا ده چې کومه کې همیشه به انسان پاتې کېږي، هغه کې راحت او راحت ده، خوشحالي او خوشحالي ده. په هغې کې د انسان د طبع هر یو کار به کېږي، څنګه چې دی غواړي هغه څه به ده ته حاصلېږي، هغه څه به کېږي. هلته پکې مصیبت، تنګي او چا ته پسخېدل، ارمان، حسرت دا پکې نشته. بس صرف خوشحالي او راحت دغه ده. او هغه کوم یو ژوند دی؟ هغه د جنت ژوند دی، چې هغې کې بیا دا تکالیف او کلفت او پریشانۍ، تکلفات، بیماری، پریشانۍ دا به بیا نی، صرف راحت او خوشحالي او سکون او اطمینان. او بل هغه کائنات او هغه ژوند دی چې هغې کې د همیشه مصیبت دی، راحت نوم په هغې کې نشته، د یوې لمحې راحت هم هلته نشته، د همیشه مصیبت او دائما پریشانی او عذابونه او د الله تعالی طرف نه ازمیښتونه. هغه کوم یو ژوند دی؟ هغه د جهنم ژوند دی. او دریم هغه کائنات دی چې هغې ته دا دنیا ویلی شي، چې دې کې انسان الله تعالی راولېږه نو دې کې خوشحالۍ هم دي، غمونه هم دي، راحت هم دی، نو تکلیف ورسره هم دی. یعنی دواړه څیزونه یو ځای روان دي. لیکن به اعتبار اکثریت، مجموعي اعتبار سره الله تعالی انسان له صحت ورکړ دی، د عمومي طور باندې صحتیاب پاتې کېږي، خوشحالۍ هم الله تعالی دله ورکوي، غمونه هم دي دې. نو دې طریقې سره د دې انسان دا ژوند چې کوم دی دا تېرېږي. نو که اوس دی وغواړي چېرې د همیشه راحت وی، نو دا خو کېدی نه شي. بیا خو چې همیشه راحت شي بیا خو جنت شه، او نه د همیشه مصیبت دی، ځکه که همیشه مصیبت شي نو بیا خو جهنم شه. نو ګویا دا دنیا ژوند چې دی دا د دې دواړو نه مرکب دی. دا دواړه به د انسان یعنی د د ژوند سره تړلي شوي دي. دی به کله خوشحالی ښادي شلله، واده شه، نور داسې خوشحالي پرې راغله، دا د راحت سبب وګرځېده، مال دی، دولت دی، اولاد دی، نو دا د راحت سبب شه، د خوشحالۍ سبب دی. لیکن که څوک کور کې وفات شه، زخمی شه، مړ شه، نور څه تکلیف ورسېده، نو دا د لپاره د تکلیف باعث دی. لیکن ټول عمر یو حال باندې انسان قائم نشي پاتې کېدی، او نه دا د الله تعالی قانون او قاعده ده، بلکې یو حال نه الله تعالی انسان بل حال ته بیایي، بل نه بل ته داسې تبدیلي ده په ژوند کې را روانه ده. او د ورځو په اعتبار، د میاشتو په اعتبار، د کلونو په اعتبار د دې ژوند کې چې کوم دی دا تبدیلي را روانه ده. نو اصل انسان هغه دی چې هغه د مرور زمانې نه متاثره نشي او الله تعالی سره خپل تعلق چې کوم دی هغه شان قایم او دایم وساتي. نو بیا به دا ګڼل کېږي چې واقعي د خپل د اصلاح په فکر کې دی او د په صحیح طریقې باندې او په صحیح لارې باندې خپل منزل مقصود ته روان دی. نو عرض دا دی شکر د رمضان شروع رمضان میاشت یې را روانه ده چې څه به کېږي هېڅ هم ونه شلل. رمضان میاشت ورغله لاړه ختمه شلله. نو دا زموږ امتحان و د الله تعالی طرف نه د رحمتونو نزول هم و. الله تعالی بالکل موږ له دا ځمکه هواره کړې وه، بالکل ځمکه هواره وه. که څوک بخښنه غواړئ نو بالکل ما تاسو له تیاری هر قسم کړ دی. لږ غوندې تاسو به اوس حرکت کوئ، قدم به اوچتوئ، نو بس تاسو ته به زما محبوبیت حاصل شي، مغفرت پروانه به تاسو ته حاصل شي، د دوزخ نه به براءت درته حاصل شي، د جنت استحقاق دا به تاسو ته حاصل شي. نو که چا محنت کړي نو یقینا هغه څه نه څه درجې کې الله نه امید ساتلی شي چې زما څه مات ګډ عمل کړی و. د الله تعالی شایان نشان عمل خو انسان نشي کولی، ممکنه نه ده انسان له. لیکن دې نه باوجود هم که انسان یو عمل وکړي، که هغه دیني عمل دی او که دنیاوي یو کار دی، یو عمل دی، هغې لپاره سړی سعی او محنت او کوشش کوي، نو د ده په زړه کې یو اطمینان پیدا شي چې زما څه نه څه کړي دي. او چې نه کړي نو بیا به هغه څه ووایي. نو دا ګویا موږ باندې امتحان و چې د رمضان دا میاشت موږ څه طریقې سره تېره کړله، او الله تعالی موږ له یعنې هر څه اوار کړي بالکل صفا څنګه و. ګویا الله تعالی دا پټې موږ له تیار کړی و چې دې کې اوس تاسو کرونده وکړئ.
د ذکر اذکار معمولات عبادات نوافل تلاوت د دې کرونده ځان له وکړئ. عام طور باندې ذمہدار خو اول ځمکه برابرې او بیا ول اوبه ورکړي او چې څه کوي دا بوټي موټي خشاک داتې وباسي هغې نه وروسته پکې بیا یعنی کرونده کوي او بیا امید ساتي چې له دې نه به الله تعالی ماله څه فایده راکړي، څه پھل پھول اجناس دا پکې راوځي. لیکن الله تعالی دا ټول انتظام په خپله وکړو. حالانکه دنیا دارالامتحان، انسان به د هر څیز نه په خپله ځان بچ کوي، خپل د نیکۍ لاره به ځان له په خپله متعین کوي، د بدۍ نه به انسان په خپله ځان بچ کوي. ځکه الله تعالی دواړه لارې انسان ته وښولې. داسې یو نشته چې هغه ته دا پته نه چېرې دا نیکۍ لار ده دا د بدۍ لار ده. هر یو انسان ته د علم شته، نو انسان خپل په کوشش باندې ځان هغې نه بچ کوي. لیکن د رمضان میاشت کې الله تعالی په خپله داسې اسباب پیدا کړل چې دې نیکۍ طرف ته راغب شي. مثلا څنګه الله تعالی فرشتې متعین کړي چې تاسو د پیغمبر عربي صلی الله علیه وسلم د امت په دعاګانو باندې امین لځئ وي، خپل عبادت پرېږدئ. دا د الله تعالی طرف نه خاص رحمت چې گویا زمونږ د بخنې یو مؤثره بهانه دا جوړه شلله. بل څه چې الله تعالی سرکش شیاطین هغه قید کړل نو انسان نیکۍ طرف ته راغب شو. دا د الله طرف نه اسباب دي. اوس دریم سبب څه وګرځېده چې څومره مخلوق ته په دې دنیا کې دا ټول د روزهدار لپاره دعاګانې کوي، الله تعالی نه د بخښنې دعاګانې کوي، او چې کوم عمل معمولات د هر قسم کې په هغې باندې مهر قبولیت سوال چې کوم دی هغه الله تعالی نه کوي. تر دې پورې چې مارغان دي، میان دي، کوم چې آبي مخلوق دی، بري مخلوق دی، بحري مخلوق دی، دا ټول د روزهدار لپاره د مسلمان لپاره دعاګانې کوي. او بیا الله تعالی د جهنم دروازې ما بند کړلې او خپل خوشنودي خپل رحمت عام که. دا ټول اسبابو چې آیا د اسبابو اختیارولو کې دې څه چل کوي، آیا دا اسباب د اختیاري یا نه، خپل د بخښنې څه ذریعه دې جوړوي او که نه جوړوي. نو هغه هر یو د سوچو کې چې یاره موږ دې وخت نه او دې میاشتې نه او د الله تعالی طرف نه دا چې کوم اساني و دې نه موږ فایده اوچته کړه یا اوچته نه کړله. که اوچته کړي نو یقینا سړی لږ به مطمئن شي څه نه څه مې وکړل او د بخښنې امید به انسان وساتي. او چا چې نه کړي نو به څه وایي پټي دي وګوره داس پټي زمونږ بالکل شنه دي، نو که چا څه کړي نو اوس دا هر څه ورته بلا وشلل. میاشت وروستو یا 2 میاشتې وروستو به د دې هغه ثمر او چې کوم خوږوالی کومه میوه دغه به ورته میلاو شي. او یو پټی دی ښه مزېدار دی، غټ پټی دی، خاوار دی، لیکن هغې کې چا کرونده ونه کړله، کوشش یې ونه کړو، نو پټی دغه شانې پروت دی، د هغې هغه حیثیت حقیقت هغه بیا ختم شي. نو گویا الله تعالی دا پټی موږ له پخپله وار کړو. دومته محنت الله تعالی هر څه جنت آراسته او پیراسته که فرشتې دعاګانو کې ولګولې، خپل رحمت زموږ طرف ته متوجه کړو، جبریل امین نزول پکې وشو، عیسی علیه السلام نزول وشو، دا ټولې خبرې وشللې. اوس دې نه چا فایده اوچته کړله او چا اوچته نه کړه، د دې فیصله به موږ پخپله کوو. دې لپاره موږ ته د بل چا د وینا ضرورت نشته، د بل چا د اقرار ضرورت نشته چې آو ته کامیاب شلې یا ناکام شلې، تا دې نه فایده اوچته کړه یا اوچته نه کړله. ګوره کله چې دا پرچې کېږي نه سکول کالج مدرسو کې، نو رزلټ خو 2 میاشتې وروسته راځي، میاشت وروسته راځي، 3 میاشتې وروسته راځي، لیکن چا چې دا پرچه حل کړ دغه ته خپله پته وي چې زه به پاس شم یا فیل به شم. د نتیجې خپل یو اثري هغه جدا خبره ده، یو یری انسان منې. او کله کله داسې هم اوشي چې خلاف توقع نتیجه راشي چې انسان یاره دا پرچه مې ښه کړ د هغې کې هغه فیل شي، او کله معمولي غوندې پرچه کړي امید دی چې فیل به شم هغې کې پاس شي. نو هر یو ته دا پته عمومي طور باندې چېرې د پرچو کې به زه پاس شم او که فیل به شم. نو دغه شانې دا پرچه موږ باندې راغلو نو د دې موږ ته ښه پته چې موږ پاس یو یا فیل یو. هر یو د دې باندې غور و فکر وکړي نو نتیجه به دغه اشاره موږ فیل یو دی کې موږ څه عبادت وکړو او څه طریقې سره وکړو، اول کړ دی یا نه دی کړی، سوال دا دی. او بیا دا کړی دی نو اخلاص او للهیت سره و او که نه و، چېرته هغې کې د ریاکارۍ څه شبهه خو نه وه، ریاکارۍ جذبه خو چېرته نه وه چېرې خلک ما ته وا دا تمغه راکړي، غټ سړی راته وایي، تقوادار راته وایي، بزرګ راته وایي. نو که دا جذبه شله نو بیا هغه عمل وملاړ ختم شي. لیکن دې نه باوجود الله تعالی موږ له موقع بیا ما راکړله چې زه خیر هر څنګه عبادت چې دی مات ګوډ دی، لیکن دا بیا هم زه قبلوم، خو په شرط د دې چې انسان ګناه نه ځان وساتي. که ګناه نه ځان وساته او ساتلي نو یقینا دا 10 روزې او کم 10 روزې دا به د الله تعالی بارګاه کې قبول شوي. نو دا یو امتحان او دې پسې بیا الله تعالی
ګوره معمولي غونته مجاهده وه چې وایي 30 ورځې تاسو زما فرمانبرداري وکئ، د ورځې خوراک څښاک نه ځان وساتئ او د شپې د خوب نه ځان وساتئ، بس تلاوت وکئ، ذکر وکئ، تراویح یعنی دا عبادات دې کې ځان مشغوله وساتئ او د ورځې د خوراک څښاک نه ځان محفوظه وساتئ. نو 30 ورځې وروسته بیا الله تعالی انسان له انعام ورکړو، جزا یې ورکړله، خوشحالي ورکړله. هغه خوشحالۍ د اختر په صورت کې وه چې زه یو ستاسو 30 ورځې زما عبادت وکړو، دغه هم ته مجاهده تاسو له پوره وه. اوس که الله تعالی ویلو چې ټک کال سر روژه ونیسئ، چا به سر اوچت کړی و؟ انسان خو بیا مجبور و، د الله تعالی حکم و. لیکن الله تعالی صرف د 30 ورځو مجاهده موږ باندې کېښړله، هغې په بدل کې الله تعالی څومره غټ انعامات انسان له به ورکوي. جنت استحقاق، جنت مستحق شي انسان دی، الله تعالی دیدار به دته حاصلېږي، د جنت نعمتونه به دته حاصلېږي او د دوزخ نه دی آزاد شه. صرف د 30 ورځو معامله وه. نو آیا دا 30 ورځې واقعتاً موږ تېرې کړې هغسې او که نه؟ او بیا ورپسې امتحان در امتحان شي که نه؟ یو طرف ته خوشحالي، بل طرف ته امتحان هم دی. امتحان څنګه و چې الله تعالی وایي چې دا د روژو په دې پوره کولو خوشحالۍ کې تاسو اوس د خوشحالۍ اظهار وکړئ چې روژې پوره شللې، بطور تشکر شکرانې په طور تاسو 2 رکعاته مونځ وکړئ، یعنې د اختر د مونځ اهتمام وکړئ، د اختر اهتمام وکړئ، د خوشحالۍ اهتمام وکړئ. د خوشحالۍ طریقه هم پیغمبر عربي صلی الله علیه وسلم وښوله چې دې طریقې سره به تاسو د خوشحالي کوئ. ځکه د مسلمان مصیبت چې دا هم عبادت دی او د هغه خوشحالي دا هم عبادت دی. نو زمونږ او د یهود او نصارا د غیر مسلمو په اخترو کې او په خوشحالو کې دغه فرق دی چې د هغو خوشحالي هغه بې لګامه خوشحالي ده، هغه د شریعت نه لرې خوشحالي ده، خپل د مرضۍ خوشحالي ده د هغو، یعنی د شریعت پاسداري هغې کې نشته. خپله مرضي چې څنګه د خوشحالۍ اظهار وکړو چې هر طریقې سره یې وکړو، نافرمانۍ سره وکړو که فرمانبردارۍ سره وکړو، خو بس د خوشحالۍ نوم پرې ولګېد. او مسلمان لپاره چونکې دا خوشحالي هم عبادت دی، نو دا اختر گویا دا عبادت و. د عبادت مختلف طریقې دي. مزد دا جدا عبادت دی، زکات جدا عبادت دی، حج جدا عبادت دی، روزي جدا عبادت دی، او د خوشحاله اظهار دا جدا یو عبادت دی. دا هم عبادت دی، لیکن الله فرمایل چې دې طریقې سره د دې اظهار وکړئ. نو سوچ وکړئ یو امتحان موږ پاس کړو یا پاس نه کړو، په دې دویم کې موږ پاس شلو که فیل شلو، د دې فیصله هم پخپله وکړئ چې آیا موږ دا اختر د الله تعالی د احکاماتو مطابق د شریعت پاسدارۍ کې موږ د اختر وکړو او که نه الله تعالی نه غافل شلو، بس 30 ورځو هغه محنت او د اختر په سر لاړ وشو، ختم شه. پخپله د دې فیصله وکړئ. هر سړی د دې فیصله پخپله کولی شي چې 30 ورځې ځان ګناه نه وساته څه نه څه درجه کې، او چې اختر شروع شو بس ګناهونه شروع شلل. ډېر به داسې تاسو کې دا موجود چې کېدای شي سهار مونځ د اختر هم چا نه کړي جمع سره، یعنی یو خو د اختر مونځ یو د سهار کېدای شي چا نه کړي، او کېدای شي چا تهجد ورپسې هم پرېښي. هغه مونځ خو مونځ تهجد او که تهجد نو مونځ کېدای شي چا دواړو اهتمام کړي، کېدای شي چا یو اهتمام کړي، کېدای شي چا دواړو نه کړي. دا هم موږ ته پخپله پته ده. او هغه وخت نه نه پورې دا 11مه ورځ ده نن د اختر 11مه. نو دې 11 ورځو کې موږ څومره د مونځونو اهتمام وکړو، کم اهتمام چې موږ رمضان کې کوو هغه شانتې وکړو یا ونه کړو، پخپله فیصله وکړئ. نو که نه کړي پوه شه چېرې موږ تنازل شکار شلولو، الله تعالی نه موږ ته لرې شلولو، لیکن دې نه باوجود الله تعالی رحیم او کریم ذات موږ له بیا موقع راکړل چې زه خیر دی که توبه تایب شي نو بس تا دا ټول ګناهونه به زه ختم کړم. خو چې صدق دل سره انسان توبه تایب شي، چې داسې توبه وي چې بلکل توبه نصوح چې ورته وي چې داسې توبه وي چې بلکل پاک او صاف، نو بیا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله تعالی فرمایي چې بیا ستاسو دا بدۍ به زه په نیکو کې بدل کړم. یعنی چې کوم تاسو غفلت کې وخت تېر کړ دی، گمراهۍ کې وخت تېر کړ، ګناهونه تاسو نه وشلل، خصوصا چې کوم حقوق الله دي یا صغیره ګناهونه دي دا به الله تعالی په نیکو کې بدل کړي. او چې کوم کبایر دي هغې لپاره خو توبه شرط دی، او چې توبه سړي وکړو دا هم معاف شلل. البته چې کوم حقوق العباد دي نو د هغې ادایګي لازم او ضروري ده. د هغې د ادایګۍ نه وروسته به انسان ته د مغفرت او د بخښنې پروانه الله تعالی طرف نه میلاویږي. نو سوچ وکړئ چې اختر موږ څنګه تېر کړو، الله په فرمانبردارۍ کې تېر کړو که نه نافرمانۍ کې تېر کړو. د دې فیصله پخپله وکړئ. څومره تاکید شوی چې وایي د اختره پورې د ګناهونو نه ځان وساتئ، کوم چې ظاهري زموږ د جسم سره تړلې شوي ګناه دې نه ځان وساتئ. لیکن اختر په موقع خو تقریبا ټول ملګري راغلي وو، بعضو ته به چې ما وکتل نو ډېر افسوس به مې وکړو چې خدای څه چلو شو.
پوره دغه 13 ورځو خپل محنت دې ځوان ختم کړ، ختم هېڅ ورسره هم پاتې نه شلل، ځکه چې ځان یې بلکل داسې کړی و که نه. تاسو به چې بس دغه یو ورځ د د سنګار د د خوشحالۍ د د حسن او د جمال د اظهار، نو حسن و جمال اظهار یې کو آرایش یې خو کو، لیکن د خلاف شریعت آرایش و نو هغه عمل یې لاړ ختم شو. لیکن استعداد شته نه چې سړی ورته وایي سړی دا دې څه چلو کو 3 ورځې ګزاره تا نشله کولی، اوس به دې کو که نه چې څه دې کول، نو کم از کم هغه خاص موقع چې کوه خو ونه ضایع کېدله نه، لیکن بس د قسمت جنګ دی. نو کله تاسو سوچ وکړئ چا چې د 3-4 ورځو کې د ګناه نه خصوصا د ظاهري چې زمونږ کې یو ګناه عام منګه کوو سلی بار بار یادو، او نو دلته خو جوار سړی پیږي، نو دا چې چا نه دی کړی نو هغه نه څه شی کم شو، چا چې دا وکړه هغه ته څه شی میلاو شو، چا چې ونه کړو یقینا هیله یې وکړله، بانه یې وکړله، لیکن څه نه څه ندامت یې په زړه کې و، یو یره خو په زړه کې وه چې وایي خاص ورځې دي او دې کې ګورې ګناه نه کوم بیا به وروستو کتی شي. نو په دې باندې هم الله تعالی هغه بخلي چې زه ته کې دم ته شرم او حیا خو چې په دې خاص موقع کې ځان ګناه نه وساته، او بل دا ټول هر څه واورې هغې نه باوجود یې ګناه وکړو، نو دې څنګه دی الله تعالی د رحمت امیدوار کېدی شي. هغې نه باوجود مو خوشحاله جي اختر دی وشو جي اختر، بس زمونږ اختر هغه د مانسري هغه د پرون میاشت بیان کړی و، اختر کې هلته به د لرې لرې نه دا خلک پی راړي خرڅې مخکې به کور و کور به یې وړل، اوس هم وړي خو لږ دا طریقه کمه شوې ده لږه، اوس دکانونو ته راځي، دکانونه بیا خلک وړي، دکاندار سره ټیکوي چې بھائی زمونږ دا پی به ته موږ له صفا سوتره راکړې، هغه تنظام کوي بیا نو مخکې به براه راست کوره کور به یې دا پی وړل، نو موږ هم ټیکه لګولو د لوار باندې خبره ده، تقریبا یې داسې وګڼئ چې سن 85 او د 92 منځ کې دویم کور چې کوم موږ بدل کړی د هغې واقعه ده. نو یو کس دا پی به یې راړل لرې یو دیهات نه به راته کلي نه راته، هلته به د اختر مونځ نه و، اوس خو ټول خار او خار شو، بیرړه به یې ورته وي، دیبګران دا مختلف نومونه دي د هغې ځایونو، هلته نه به یې پی راړل، یعنې زموږ اختر هغه اختر و څنګه چې هغې خلکو به کو، او چې پی راړل نو تادي و پې الی جي الی جي پیر صاحب مولي صاحب صوفي صاحب تادي کوئ جي الی جي لوښې راړئ جي دا پی اچومه ځمه ناوخته دی. حضرت یو تو فرمایل څه چلو شوي؟ جی اختر دی که نه تا ته پته نشته؟ حضرت فرمایل او اختر خو دی ولې تا من ته تادي ولې ده؟ وی څو اختر به کوو که نه وي تادي کول لوښې راړه تاسو قصې جوړې کړي دي اله اله وي پی اخله چې زه ځمه وي. حضرت تو فرمایل اسې هم ته راغلی دی ښار ته قسمت ته بیدار شوی دی، اوس نیمه ګنټه وروسته به د اختر مونځ کېږي، مونځ وکړه چې بیا به ځې که نه تا باندې څه تادي ده، چای مای به اوس کېږي، دلته به د ناشتې تنظام دلې وکړو او مونځ به وکړې ښه تسلی سره، بیا به د هغه وایي نه جي موږ به اختر کوو، تا باندې د مونځونو تادي ده وي، د مونځونو غم دی تا باندې، دویم زه به اختر له ځمه تادي کوه، نو زمونږ هغه اختر دی چې مونځ به نه کوم عبادت به نه کوم، چوټي شله ځکه یو میاشت وشله بس د جنت ټیکه ما واغسلله، نو موږ هغه ګویا ټیکه که اغستې وم او د یو میاشت هغه موږ په دې ورځ باندې ختم کړله، لاړه ختم شلله، نو څنګه به امید ساتو؟ ولې هغې نه باوجود انسان داسې پر امیده دی که نه چې او بېغمه، چا چې عمل کړ دی هغه لا بیا پریشان دی، چا چې عمل نه دی هغه بالکل بېغمه دی، هغه بالکل جی الله ډېر غفور الرحیم دی، تاسو هسې دی الله تعالی دا رحمت چې کوم دی دا تنګ کړی دی. نو ټیک ته دې زحم کې موږ مبتلا یو، دا ټولې عمل دی ته وایي، یا داسې یو خبره انسان ته شیطان مخې ته کړ ده که نه چې بالکل د ده د زړه نه د ګناهونو نفرت یې ووښه د سره نه چې دا ګناه دی او که نه دی. نو هر ورځ دا و چې هغه د اختر هغه موقع مو موږ وبېلله، کینې دا 11 ورځې دي کې چا د پوره 11 ورځې لاسونه اوچتولو ضرورت نه چې تهجد اهتمام کړي هر سړی دې من غور وکړي، هغه کېدای شي ستومانتیا پوجه پاتې شوي، مثلا ما نه هم ورځ دوه پاتې شوې ده، داسې نه ده، هغه سړی بس خوب پې غلبه وشله خو جدا خبره ده، لیکن اهتمام چا کړ دی نه بس رمضان وجي بیا موږ دا سوچ نه کړي چې زه به بیا د تهجد اهتمام کوم، زیات نه زیات به دقه زموږ زړه کې جذبه و چې یاره ګوره سهار مونځ رانه قضا نه شي، د سهار د مونځ یو فکر به و، تهجد چا پکې راویستل، نو چې زمونږ هغه اراده داسې کمزوري کړ نو چې بیا هغه مونځ څه چې بیا موږ د اشراق وخت بیا زموږ سترګه کولاویږي. نو انسان خپل عزم او نیت چې کوم دی هغه اوچت ساتل پکار دی، که موږ د تهجد نیت وکړو نو کېدای شي الله د تهجد د توفیق راکړي، لیکن که را هم نه کړو نو کم از کم د سهار مونځ خو به وشي که نه، د هغې اهتمام خو به وشي، د هغې د جمع توفیق به میلاو شي. نو موږ اول نه ځان غدار کړ دی، بالکل ډیله شیو، بیا د 11 ورځو کې چا د جمع اهتمام کړ دی، خصوصا په اول 2 ورځو کې مشکل دی چې چا 5 مونځونه جمع سره کړي،
نه سیل سپاټه ده، یو کرنه نوزه چای ګوډس کا جو بل کرا جو بل کرا، چې څو ماښام کېږي اتیا پیالې پوره کړي، بس خوشحاله دی اختر وشو. څنګه اختر دی وکړو؟ دا خو عبادت نو عبادت باغه د شریعت مطابق دغه اهتمام کوي، نو الله بیا هغه اختر دی، هغه خوشحالي ده، هغه عبادت دی. او کنه دی الله تعالی مخالفت دی کو د شریعت پاسداري دی نه کړو، نو بس دا ځل بیا د جهنم سبب جوړ شو. نو یو امتحان پسې بل امتحان، هغه کې موږ د صفات شلو. نو اوس هم الله موږ له موقع را کړ دائم چې انسان دې مایوس کیږي نه، د خوشاله اظهار خو جو شو، د الله حکم وو، اگر چې د قاعده مطابق ونه شو لیکن بیا ما او شو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تاسو لپاره د اختر ورځ د خوشاله ورځ ده، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، چې د هر یو قوم د خوشاله ورځ او دا زموږ د خوشاله ورځ وي. فرمایل چې یو وړوکی اختر او بل غټ اختر عید الاضحى، چې هغه قرباني او نور چې کوم اعمال دی غدي، نو دا موږ شریعت باندې عمل وکړو لیکن کما حقه عمل ونش. نو که دا د دوم درکه پیدا شي چې الله ما خو اختروم د قاعده مطابق تیر نه کو، زه اوس توبه تایب کیږم، نو به هم الله تعالی ګور انسان رد کوي نه. عام طور باندې انسان کو څوک نافرمانیو کی اولاد د غیر اولاد د مرید د شاګرد دی، نو انسان دل برداشت شي، یو ځل دو ځل درې ځل بیا سره یره دین نه دی پرېځای روکوي، انسان زړه مور شي بس مایوس شي. لیکن الله تعالی خو انسان مایوس کوي نه، چې زه خیر دې کدا موقع خطا شله، بل موقع ده بل ده بل ده، اوس یو دریمه موقع الله تعالی موږ لرا کړ دا، او هغه څه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهر. پوښتنه کاږي خانه کنه دا دریمه موقع ده. وره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د رمضان روزي پوره کړلې 29 یا 30 او بیا هغه پسې شوال شپږ روزي ونیولې، نو دې داسې لکه چې کالو سر روزه نیولې، په شپږو روزو باندې ګویا پوره د کال د عبادت ثواب د انسان ته ملاويږي. نو کو سم موږ ډیله ډیله کیږو، نو بیا نه کیږي. وره چې یو موقع ضایع کړله، بل ضایع کړله، بل ضایع کړله، دا اوس یو بل موقع الله تعالی را کړله. اول د رمضان وا، بیا پکې د شب قدر وا، بیا ورپسې د اختر و درې شللې، او دا څلورمه ده. او که دا ما خطا کړنه نو مخې ته بیا محرم را روان دی. الله تعالی دا انسان فریدي نه کوي چې رسته طریقې سره د جنت مستحق شي. همغه یو چې موږ بس به وګدي کړ دي بیغمه پراتیو. سوچو کوي کنه محرم جوړ پسې بیا جیدا د شب کم دی، دا شب برات دی، خجیدا ور پسې فلانه میاشت جی، دا فلانه میاشت، دا فلانه روزه ده، د عرفه ده جی، خجیدا ایام بیز جی، په میاشت کې درې روزي ونیسه، د جمعرات روزي ځان له فضیلت، د پیر د ورځې روزي ځان له فضیلت، د بود ورځې ځان فضیلت، د هفته اتوار ځان له فضیلت، د هر ورځې د روزي جدا جدا فضیلت الله تعالی د خپل د حبیب صلی الله علیه وسلم په خله باندې بیان کړ. دا څه لپاره چې څنګه څه طریقې سره د انسان نږدې شي ماته، ځکه چې ما امتحان کې اچول دي، دشمن مې علوم پیدا کړ دي، الله دشمنوم پیدا کړ، هغه نه د بچاو ذریعہ او طریقې موږ ته وښولې. نو الله خو خپل نشي راته چې زموږ لاسونه چې موږ روان کی چې هو کوي، اوس بیا خو امتحان ختم شو. الله تعالی ټول اسباب پیدا کړل، هر څه موږ ته وښول چې ګوره دا لار ده، دا لار ده، دوړ لارې موږ ته وښولې، وهدیناه النجدین، دوړ لارې د عشق او محبت لارو ما وښولې شلنا، د جنت لارو او د دوزخ لارو الله تعالی وښوله. فالهمها فجورها وتقواها. و زمونږ خو خل چې موږ په کومې روان یو، په کومې بزو، څه چل وکړو، دا فیصله ګوره موږ په خپله وکړو. نو ځکه یم چې اوس یو څلورمه موقع الله تعالی موږ له راکړله، نو دې نه فایده اوچتول دي. ورخه ځان باندې پرغز رانه ولی ګوره چې اوخ شپږ روزې دي، زنانه ورته وګوره چې په مخه به نیسي. څنې زنانه داسې د دې خو ما ته پته نه چې د هغې دی چې هغو خپلې چې کوم یعنې د رمضان چې کومې روزې هغو باندې پاتې شوې چې کوم مجبورن هغو بیا نشي نیولې، د هغه ایامو روزې هم پوره کړلې، ورپسې نورې د شوال روزې هم جاري دي. هغو بوډېګانې زنانې د هغو د دې اهتمام کوي. زموږ ملګري د شوکت صاحب تاسو ټول یې پېژنئ، خانقاه خاص فرد دی زموږ، نو د هغه والده صاحب پرون راغلو، د هغې عمر کم و بیش زما په خیال کې 80 خو جدی دی، ځکه چې مشره خورې ده نو هغه د 60 نه بره ده، نو لازم خبر چې اتیا خو د هغې دی او دی. نو هغه راغله هغې وایي چې ما هغه خپل شپږ روزې پوره کړلې وي، 80 کالو ده. حاجي خان اورې که نه 80 کاله 85 کال عمر،
او هغه شپږ روزې زه حیران سلم حالانکه هغې ته د هغه څه ورته وایي د تریخي ګیټای د هغې تکلیف دی ورته انتهایي لیکن اختر کې راغلی ما روزې کور والا ما ته هغې چې ما پوره کړلې او بل ملګري و د هغو کور والا هغې چې ما خپلې ما پوره کړلې ورپسې شوال هغه ما جاري دي وي خو بس د اختر 2 ورځې نه شروع ابتدا یې کړ ده نو تاسو ګورم د دې اهتمام کوئ شمس الرحمن صاحب شروع کړ دي که نه که لا سوچ کې چې څه چل به کېږي دا به څه کېږي دا ګورې ښه روزې دي کې پکوړې مخمدېدارې پخېږي کور والو دا 5 شپږ ورځې د پکوړو اهتمام به کوو نو دا پکوړې خو تاسو رمضان کې پخې نه کړې داسې مې چې هغې کې زموږ دا پرزولو چې سمې نه دي وچې دي نری دي غټې دي کچه دي نو هغه برکات ګورې اوس هم لا باقي دي د دې اهتمام وکړئ ښه که په لوږې خیر دی په لوږې هم ګورې مرای نه یو روژه خو ما هم په لوږې نیول د عزیز به هم نیولي هغه خیال محمد به هم نیولي د لوږې هغه روژه هغه ټولو کې بهتریني ځکه موږ دم ته خوړلي زما خیال دا دی چې 3 ورځو پورې موږ ګزاره کولی شو ګورئ هېڅ هم ونخورو که نه 3 ورځو پورې ګزاره کېږي هسې ناخونې غوندې به راځي شاکر الله صاحب باندې وختي غوندې خو لیکن که نه هغه وخت کې وده شي هسې ټینګه وکړو چې بس بیا هغه وخت چې لاړ جو ختمه ده نو ګورئ عمل جان صاحب دا د همت کو بیخ پوره یې کړلې ته پته چې خلاصېږه مسې نه تپوس به کېږي خو راځه سړی چې ځان اخلاص کړي نو د دې ګوره اهتمام بانې به نه کوئ ښه بانې به نه کوئ باقاعده به تپوس کوم هر سړي نه ځکه چې دم ته اوس موږ 30 کاله وشوه دقه مو وایي ونیسئ بیا تپوس نشته جو موږ بېغمه شي نو اوس به هر سړي نه تپوس کېږي چې تا نیول دی او که نه تخته یې به نه پټېږی به هم نه لکه پټ شی چېرته به دی تاسو اوس خو جدید دور دی جو موږ به د ټلیفون کوو نور څه ذرایع به استعمال کړو خو تاسو ته رسایي مقصود دی نو په دې وجه ګورې د دې روزو اهتمام انتهایي طور باندې وکړئ ځینې داسې چې هغو د ابتدا نه کوي امام طبرانی رحمت الله علیه فرمایي مسنون عمل دا د هغو دا فرمایي د هغو دا ذوق او قول دی چې مسلسل دا شپږ ونیسئ او عالمګیري څه وایي فتاوی عالمګیري هغه وایي چې نه په هفته کې 2 ونیسئ چې تاسو باندې زیات تکلیف را نه شي په هرې هفته کې 2 نو اوس هم موږ سره څو ورځې پاتې شوې 19 ورځې دي 18 نه خو جو لاړه 18 ورځې دي تقریبا نو چې هرې هفته کې تاسو 2 ونیولې جو بس پوره شلې نه 18 دي که نه 6 تی 18 شپږ ورځو کې 2 روزې بیا 2 نو بس پوره به شي نو راوسې پوره کړ دي که نه که لا اوس سوچ کوئ دا ګوره سر یې ګده که عنایت الله صاحب شروع کړ دي که نه که ختم شلې دا ټیک شه نور تپوس نه کوم بیا به هسې دروغو ها کوئ راته مستقبل ارادي ته هم سړي ویاو که نه ویلی شي که نه استادان یې زه هم استاد یم او چې کاجي خان د روجي د نیول دي بلکل غلط ته څه خبره شي هم ده بلکل لکه دیوال ته چې وایي نو په هر حال د دې اهتمام لازم او ضروري دی نو دا یو څلورمه موقع الله تعالی ګوره موږ له راکړ ده وګورئ عام طور باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې میاشته کې 3 روزې نیسي 3 ایام بیز مثلا یا دې نه علاوه 3 روزې فقط نیسي نو دته د پوره میاشتې ثواب میلاویږي یعنی 3 روزو باندې د میاشتې ثواب میلاویږي دغه شان د بل میاشت بله رمضان نه علاوه گویا چې 30 روزې ونیولې نو الله به هغه ته یا 33 روزې چې ونیولې نو گویا هغه ته به د 11 میاشتو ثواب میلاویږي یعنی د کال ثواب به هغه ته په 33 روزو باندې میلاویږي او دلته د پیغمبر عربي صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې شپږ روزې ونیسئ د پوره کال ثواب به درته میلاویږي نو دا سودا ارزانه ده ګورئ په یو لحاظ سره هغه سودا لږه ګرانه ده ځکه چې هرې میاشتې کې به 3 نیسئ نو اله به رسي معامله او 3 روزو باندې یوې میاشتې ثواب دلته په شپږو باندې د 2 او سره چونکې مخکې رمضان نیول دي نو ګویا پوره د کال ثواب الله تعالی دله ورکوي او بل فضیلت یې څه دی ویې فرمایل څوک چې د شوال دا شپږ روزې ونیسي او دوی نیسي به که نه او که چې د کور کسان نه نیسي بیا به چاته نظام ته به نیسي شروع کړي دي که نه لا به شروع کوئ وایه بدرالدینه ها به کوو دا بیا ونه شله کم دی تاج الحق کم دی کې دی ضیاء الحق کم دی مولیان ګرانه غونده خو شل کوه ښه ضیاء الرحمن شروع کړي دي که نه نور ته به وایي اقیمو الصلاة
آتو زکا وایه دغه کار به موږ دغه نیم تاسو کوئ وایه. نو بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو فرمایل چې څوک د دې شپږو روزو اهتمام وکړي دی داسې لکه نن چې د مور د خېټې نه پیدا شي بالکل پاک او صاف شي ګناهونه د ختم شلل او گویا کانه کصیام الدهر پوره د کال روزو ثواب ورته میلاویږي. دیر ورځې موږ روزې ونیولې نو د 10 میاشتو ثواب میلاو شو او په شپږو روزو باندې د 2 میاشتو مزید به میلاو شي. نو سوچ لې پورا کال روزه شله یعنی 36 روزو باندې د پورا کال اجر او ثواب الله تعالی انسان ته ورکوي. او بل پکې حکمت څه دی الله تعالی دا روزې ولې یعنی مستحب کړلې سنت ورته ولې وي په څه وجه وي دا مسلمان خپل د عشق او د محبت اظهار کوي. دغه دا یو حکمت او فلسفه د غالبا حکیم علامه رحمت الله علیه لیکل دا چې الله ستاسو اولنې حکم هغه تقوا او موږ اختیار کړه ستاسو حکم منه د مجبورۍ حکم خو موږ ومنه او اوس خپل د عشق او د محبت اظهار موږ کوي. الله اول څه طرف نه مجبور و موږ چې روزي بنی سي کینه دا د عذاب دی ثواب هم دی عذاب هم دی. اوس دې کې عذاب نشته لیکن ثواب خوشته یا الله اوس موږ خپل د محبت اظهار کوو چې موږ د روزو نه تنگ نیو خو ستا حکم چې دیر څه ضرورت د اختر اعلان وکای د اختر اظهار وکای روزي پورش لباس کای لہذا اوس موږ خپل د محبت اظهار کوو. نو شپږ روزي موږ نورو مانی سو ستا حکم په مخه باخته یو لګیا وي. دا پکې یو فلسفه ده یو حکمت دی چې الله تعالی ته انسان خپل محبت اظهار کوي. ولنه موږ یا الله بس تاغه پورا و نور موږ نه تنګای نور به ونشي حالانکه څومره غټ فضیلت ته په دې معنی بعضو کې الله تعالی د عمل فضیلت سرګندوما کې چا بزرگ په ذریعہ د خوب په ذریعہ د سفیان ثوری رحمت الله علیه متعلق راځي. نو یو ځل مکه مکرمه ته لاړل خپل عبادت او په دې طوافونو د کې مشغول وو. د مختلف طبقات خلک راځي الته د هر مرګ د هر قوم خلک الته راځي کیږي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه مشهور شخصیت صوفي بزرګ محدث هم معمولی کس نه فقيه هم نو چا یو قافله راغلو د یو ملک نه هغه کې وزوانو نیک سیرت انسانو نو دغه دا یو تمنا او یو خواهش و چې خپل دا وخت داسې یو کس سره تیر کوم چې انتهایی نیک او پارسا او تقواداري دغه صحبت را سره حاصلې دغه مرګرتیا حاصلون د اعمالو کې به ملک قوت او طاقت پیدا شي جذبه به پیدا شي. او چا ورته وي چې سفیان ثوری مراغل دی رحمت الله علیه پته مته وکړه چې کم ځای کې د رهایش کم ځای کې د کم ځای کې پاتې کیږي کمې غار ته دی دا ټول معلومات وکړه. بیا سفیان ثوری رحمت الله علیه خواته لاړ چې ځا سه زوم راغلی ما مکه مکرمه ته راغلم طوافونه وکوم عمرې دي حج دي چې کوم اعمال دي دا وکوم خو زه دا غواړم چې تاسو سره لغونی وخت تیر کم تاسو به عمل کوئ زه به کوم لیکن تاسو عمل سره الله تعالی زما په عمل کې قوت او طاقت پیدا کی هغه کې د مقبولیت او آثار به پیدا شي لکه جذبه به زما پیدا شي تاسو صحبت خپل اثر وي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې ټیک ته چې ساخه خدای جو یو ځای پاتې کیو او د دوی دواړو مرګرتیا شله نو مرګرتیا داسې مزه کوي د دنیا موږ دنیا مرګرتیا پسې روان یو بس نه به موږ کندې ته گزارینو دین نه به موږ لري کوي نزدیکی بنا او دیندار کس کم از کم ک دین ته نږدې نکړو نو په زوړ دین باندې موږ قائم پاتې شو غره کم از کم هغه نه موږ ورزینا او دنیا ودار او تاسو دنیا کې مخه ته بین چې مخه ته بوته نو دین لريواله شګه نو ګره غسر تم تقام وکینه خو کعبۃ الله ته تل او بیت الله شریف ته رسیدل اوس هغه ته ضرورت لیکن نه دا په لکه یو درد او ارمانو شر د سفیان ثوری رحمت الله علیه سر می وخت تیر کړو نو هغه سره وخت تیرو خدای قدرت دا وخت تیرېدو دا ځوان چې د من صدا سي بیماری راغله چې بالکل د مرګ ته نږدې انتهایی لاغره شو کمزور شو سفیان ثوری رحمت الله علیه ولا علاج معالجه منډه تر ډېر وکړي لیکن صحت ورته ملاو نشو رس به طبیعت خرابېده او جسم کمزور شو نو د ځوان پوه شو سفیان ثوری رحمت الله علیه پوه شو چې راکېدی شي د بچ نشي نو د ځوان سوي چې حضرت پته نه لګي چې کېدی شي زه بچ نشم معلومه کیوم داسې رس ما صحت خرابېږي مرګ ته نږدې کېږم او مرګ بر حق شي دی خدا دا چې تاسو ته درې وصیت کوم وي څه وصیت کوي وی که زه چېرته مړ شم مرګ خو حق دی نو ګوره ما به په خپله لمبی وي اول زما دا سوال دی تا ته او زوم تاسو ته دا عرض کوم هلته مې هم دا عرض کړی هر کله چې کور کې مړی وشو مثلا فرض کړئ سړي دی رور دی زوی دی پلار دی
تره دی ماما دی دا د قریب والا رشتې دي یعنی بالکل د قریب والا رشتې زوی شو پلار شو او ورور شو نسی شو دا بالکل خپل د کور بیا سره دا نور تره وغیره دا میلاو کوي نو چې هر کله مړی وشي نو انسان له دا پکار ده چې خپل مړی په خپله ولمبوي موږ کې دا کمې دی موږ بار نه ورپسې خلک راولو چاله جي تاسو راشئ زموږ والد صاحب دی یا زموږ ورور دی یا زوی دی هغه وفات شوی تاسو یې ولمبوئ تاله چې چل دی زما زړه ډېر نری دی چې ما نه ونشي وبه نشي رانوي دا خو زړه نری نه دا خو د بزدلۍ علامت شه طریقه یې زده کړي سړی که نه که مسنون طریقه چالن را دی هسې چې اوبه واړئ په دې مړي باندې بس غسل وشو که نه دا خو باقاعده یو مسنون طریقه ده چې اول به پې اودس وکړي استنجا به ولو وکړي او بیا به ښي طرف نه شروع کړي اوبه به واړئ بیا ګس طرف نه 3 ځله دا خو مسنون مستحب عمل دی هسې هم چې اوبه پې واړو نو بس هغه فریضه چې ده هغه ساقط شلله لیکن هغې لپاره موږ یا له جیبار نه یو راغواړو بل راغواړو بل راغواړو او بیا ولې راغواړو یو خو دا ده که بزرګ شخصیت وي په دې لپاره چې یاره زه د دو موجودګۍ کې دا غسل ښه صحیح طریقې سره د مسنون طریقې سره وشي سنت مطابق جدا خبره ده لیکن عام طور باندې زموږ په معاشره کې بلکې هر پوره په دې زموږ یعنی مسلمانانو کې خصوصا زموږ د علاقه چې ده په دې کې هر سړی دا کوشش کوي فلانی ته ومه ووایه ځکه بیا به خفه شي فلانی ته ومه ووایه ګوره بیا به خفه شي فلانی ته ومه ووایه ګوره بیا به خفه شي نو دا د خفقان وخت خو نه دی نه د خفقان موقع ده چې موږ به دې موقع منیو د زوی او د پلار خپل یو تعلق دی د رور او د رور خپل یو تعلق دی تر د رواره د هغه خپل یو تعلق دی خاص تعلق دی نو خاص تعلق کې غیر څنګه شامل دی چې دغه جسم بربند دی د ستر اهتمام شته صادر بیا چولی کیږي لیکن بیا ما موږ بل ته اعتراض ته موږ سره ودرېږه اسی به ولاړی مړی لپاره زیات نه زیات 3 کسان کافی دي چې ډیر زیاتی 2 سره وما کیږي قاری صاحب څه کنه 2 سره وما کیږي ډاکټر بشیر صاحب الله غریق رحمت کی دی او والد سے وفات شو قاری صاحب وزوم بس بلی څوک نو هغه اډونیزي نه راته ولې هغه باندې بیا موږ زور نشو کولی نو 3 رونو وغونو هغه دغه شاته شاته کېدل مطلب دا چې 2 کسانو سره هم کېږي زه جو 3 کوي هغه ولاړ سوی لس 15 کسان ولاړي څوک دي دا زمونږ د تر زوی دی څه کومه رشته ده دا ادیو بیا خفه شي دي نو هېڅ رشته وماني همونږ ودرول دی هلی نو دا خو د ستر چې دی پټه معامله ده د پردې معامله ده نو هغې کې موږ نور شامل کړل نو که اوسه پورې شوي آینده ګورئ د دې احتیاط کوئ آینده احتیاط وکړئ آینده نو بهرحال سفیان ثوري رحمت الله علیه ته هغه څه وایي چې ما به ته لمبای ګورئ بل چاته ما نه پرېږدې سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي زه ټیک ده نو الله د خیر کې پته خو نه لګي جګ جوړ سړی لاړ شي او ناجوړه پاتې شي وی مرګ په سختۍ نه دی مرګ په اجل دی که نه ډېر داسې چې سخت بیماری بالکل د مرګ علی لیکن هغه پاتې شي او سم ساده جګ جوړ سړی لاړ شي لیکن بار هغه په ظاهر باندې خپل حالاتو ته وکتل نو دا فیصله وکړله دا وصیت یې وکړو چې تاسو ما لمبوئ بل زما وصیت دا دی چې ما وګورئ کفن به هم ما ته پخپله اچوئ جنازه به هم زما پخپله کوئ او د قبر کې به ما ته پخپله کوزئ بل چاته به ما نه حواله کوئ یعنی صرف غسل کافی نه دی بیا هغې نه وروستو کفن اهتمام او بیا د جنازه اهتمام او بیا د قبر ته د کوزولو اهتمام دا خبرې به ما ته پخپله کوئ سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي زه ټیک ده نو او درېم یو وصیت او نصیحت دی زما یو خواهش دی ارمان دی وي څه وي چې کله ما باندې خارې واړولې شللې او بالکل یعنی عام چې کوم تلقین هغه وشو نو هغې نه وروسته ګورې ته به ځې نه زما د قبر سره به کښېنې وي څو به کښېنم ولې څله به کښېنم بس سکې باندې که نه زموږ د عقیده ده چې منکر نکیر راځي انسان کښېنئ او هغه نه سوالات او جوابات کېږي من ربک ما دینک من هذا الرجل چې دین دې څه دی د الله تعالی متعلق تپوس کېږي چې رب دې څوک دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق تپوس کېږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت مبارک هغه ظاهر کي ورته یا اسې سوال وشي چې خپل د پیغمبر متعلق وایي دا عام 3 سوالونه دي او نور ډېر سوالونه دي نو بهرحال وي چې کله منکر نکیر راغله نو چې ته بهر ناست نو زما زړه به تسلی کړي چې یاره سفیان ثوري راته ناست دی هغه راته ناست وي وحشت به نه محسوس کومه نو په دې وجه ګورې ته بس زر نه ځې هغه نه چې خلک بس څنګه دوا وشله تښتي ګورې ته ونه تښتې وي داسې ګنټه نیم به کښېنې وي هغې نه وروسته بیا ځه وي نو سفیان ثوري رحمت الله علیه الله ونه منې خو د دې څیز انتهایي غلبوي چې یا خدای دا د څه سوچ دی
چېرې دې بار ناستې نو فرشتې چې کوم دی هغه به ماته به اساني وشي دا خپل یو خیال دی او یو ښه ګمان دی رامنې. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه زه ټیک ته وي ستا دې وصیت باندې به م انشاءالله زه عمل کوم. بس دا خبرې هغه وکړلې او روح یې قبض شه چې وفات شه. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه دغه د غسل اهتمام وکړو، غسل یې ور وکړو، مسنون غسل طریقه وما یې زده کړه، کتابونو کې لیکلي وما دي دا طریقه یې زده کول پکار دي. او بیا هغې نه وروسته یې د کفن اهتمام یې وله وکړو، کفن یې ورته واچو، د هغې ما خپله طریقه ده. او بیا هغې نه وروسته د جنازې اهتمام وشو، بیا تر دې پورې چې قبر ته یې کوز کړو، ګټې مټې دا یې پرې برابر کړلې، خاره یې پرې واچوله، تلقین وشو، بس نور خلک لاړه. سفیان ثوري رحمت الله علیه قبر په کناره ناست دی اوس، ځکه چې د ده خواهش دی، ارمان یې وي او وصیت یې دی چې زه خیر دی. نو که وصیت جایز وي شرعي حدودو کې دننه نو انسان له پکار ده چې هغه وصیت د دې مړي پوره کړي، او که نه د شریعت مخالف نو بیا خو نه پوره کول واجب او لازم دي، که پوره کوي بیا دی ګناهګار دی. نو دې کې داسې قباحت هو نه. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه کېناسته نو کافي وخت و، ځکه چې کېناسته څه دعاګانې به یې ویلي، ایصال ثواب به یې کړي، چې کوم څه عمل هغه به یې کړي. نو بس دغه دې ناستې کې پرنا وغوړو، یعنې خوب پې تاري شه، چې څنګه پې خوب تاري شه وده شه. ګوره په دې قبر کنارې ته ناست دی، ځکه چې هغه وصیت کړی چې کېناسته او چې څنګه پرنا وغوړو خوب پې تاري شه، بس د خوب د شروع شه. سفیان ثوري رحمت الله علیه خوب ویني، اوس په ناستې وده شه، اوس خوب ویني. خوب څه ویني؟ سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي چې بس چې دا خوب څنګه ما منې راغی، خوب ما دا ولیده چې هغه ځوان چې کوم قبر کې موږ ایښی و هغه قبر په ځای هغه وسیع دنیا ده وي، الله تعالی راته دا وښولوي، وسیع کائنات ته وي، داسې تا حد نګاه وي، باغونه دي او دا چهچهاټ دی، دا ګلونه دي او میوې دي او خوشبوګانې دي، او عجیب و غریب مخلوق ته دا ګرځي وي. دا ځوان د هغو په منځ کې روان دی، خوشحاله روان دی، ډېر خوشحاله روان دی. دا سفیان ثوري رحمت الله علیه زه اوس خوب وینم وي، نصیحت دی هغه و چې یاره ته به کښېنې بیا به ځې، او په دقې دوران کې خوب ولیده. نو دا منظر یې چې ولیده نو سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایل چې زه حیران شم چې خدای قبر خو معمولي غوندې ځای 2 فوټه ځای دی، دا خو په میلیونو یعنې د هغې حد څه نشته وي. هر غاړ ته چې زه ګورم دا باغات دي او میدان دی او محلات دي، عجیب و غریب ښایسته نوراني مخلوق دی چې دا به څوک وي. دا ځوان مې پکې ولید ډېر په خندا روان دی، داسې ګرځي، خوشحاله دی. او په دې خوب کې ما ته وایي چې اوس ګورې ته ځه، ستا ضرورت نشته، اوس ځه کار شی دی وي، کار وشوي اوس بس ته ځه وي، کومه یره چې زما زړه کې هغه ختمه شي ده بس وي، الله خیر کوي. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي چې ما دنه په دې خوب حالت کې تپوس وکړو چې یا ځوانه ته خو یریدلی وم ډېر او ډېر نصیحت او وصیت دې وکړو، او الله تعالی یقینا ستا خاتمه چې هغه په خیر باندې وکړله، حسن خاتمه درته نصیب شلله. ولې دا اعزاز تا ته په کوم عمل باندې میلاو شو چې دمته باغونه او داسې وسیع کائنات چې داسې موږ نه دي لیدلی، او داسې ښایست او دا څوک دي دا تا سره چې ګرځي راګرځي، دا حورې دي او غلمان دي وي، او دا الله تعالی ماله چې کوم جنت جوړ کړی دی وي د هغې دالان دې سره وي، دا ته وینې وي، نور چې کوم نعمتونه دي هغه دې نه علاوه دي. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه ما تپوس وکړو چې دا په کوم عمل باندې الله تعالی دا اعزاز راکړو او ستا بخښنه وکړله او هغه موږ په خپله ولیدله. نو هغه ځوان ورته څه وایي؟ هغه ځوان دا وایي چې سفیان ثوري رحمت الله علیه چې حضرت نور زما عمل و یا نه و، څه نه څه به مې ګزاره کول، عمل به مې کو، لیکن یو عمل زما دا و چې هغه الله تعالی ته انتهایي خوښ شوي دی چېرته په هغې باندې دا الله تعالی ماله دا د هغې فایده یا دا ثمر یا دا اجر او ثواب راکړه چې دا تاسو وینئ. وی هغه دا دی بلوغت نه وروسته وي چې کله زما خپل یعنې هوش کې زه راغلی ما، زما په یادو کې دا خبره ده، نو ما د شوال دا 6 روژې چېرته وما نه دي پرېښې وي، د هغې په برکت الله تعالی ماله دا مقام نن راکوي. الله وایي چې ستا دا ادا زما ډېره زیاته خوښه شلله. نو ګورې الله تعالی عبادت مقرر کړ دی هر یو. نو پرون موږ راتلو زیارتګل سیدي منګه، نو دوم دا عرض کوو چې الله تعالی ګورئ مونځ فرض کړ، زکات روژه د هر څه فرض کړل، په هغې باندې انعامات هم مقرر کړل، لیکن همیشه چې موږ د الله والو واقعات اورو نو څوک وایي چې زه په څه باندې وبخلی شم چې الله وایي زه ستا د ږیره کې سپین لګېدل دي زه دې بخم. کله لکه اوس هغه فاحشه زنانه وه نو هغې صرف هغه فاحشه زنانه وه، یو سپي له اوبه ورکړې الله په هغې باندې هغه وبخله. یعنی معمولی اعمالو باندې الله تعالی د انسان د بخښنې فیصله کړې ده. دا څه لپاره
چېرې د بخښنې ګورې ذرایع صرف دا مونځ او دس دا نه دی، دا خو زما یو حکم دی، دا به تاسو پوره کوئ. دې نه علاوه معاشرت کې معاشرت دی چې چا سره څه قسم ښېګړه کوئ، څه قسم عمل کوئ، دا ستاسو د بخښنې ذریعه ګرځېدی شي. نو ګوره 6 روژې هغه نیول وي ځوان و د سفیان ثوري رحمت الله علیه مقام ته رسېدوم نه، لیکن د هغې قدرداني دم ته وشوه چې الله تعالی وایي زه په دې منځ تا بخم. نو د بخښنې خو مستحق مونږ ټول یو، هر یو وایي چې یاره ما ته جنت میلاو شللی. نو جنت داسې پاکاړو ګورې نه میلاویږي چې بس زه به بېغمه ودیمه روژې به نه نیسم اهتمام به نه کوم یا الله جنت. نو د دې ځکه مې وایي چې د دې 6 روژو انتهایي اهتمام پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې میاشته کې 3 روژې نیسي نو الله تعالی د دې زړه نه نفاق، کھوټ او وساوس دا لرې کړي. بس او چې څوک مسلسل د دې اهتمام کوي نو بیا به الله تعالی سره دغه تعلق سره مجبور شي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې یو نفلي روژه ونیسي الله تعالی هغه د جهنم له 250 کالو په مسافت باندې لري کی، یعنی 250 کال چې څوک مزل کوي دم ته الله تعالی هغه جهنم نه لري کی. او بل حدیث سے پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې یو روژه نفلي ونیسي د الله تعالی د رضا لپاره نو الله تعالی هغه د جهنم نه دم ته لري کی، لکه یو قارغه چې خپل د بچپن نغه الوتل شروع کی او تر مرګه پورې دی الوزي نو دم ته الله تعالی هغه جهنم نه لري کی. نو عام یو قارغه وګوره چې هغه الوزي نو څومره مزل کوي، او چې بیا 200 کاله مزل وکړي، 1000 کاله مزل وکړي، 100 کاله مزل وکړي. یو حدیث کې 100 کاله دی بلکې 1000 کاله دی، دم ته د هغو عمرونه وي، دم ته الله تعالی هغه جهنم نه لري کی. او بل حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو نفلي روژه څوک ونیسي نو الله تعالی د یو خندق مسافت باندې دی جهنم نه لري کی. یو خندق څومره دی؟ لکه ځمکې او اسمان فاصله چې ده، په یو روژې باندې الله تعالی دم ته دی جهنم نه لري کی. ګویا الله تعالی د دې بخښنې فیصله کوي. خلاصه دا شله. او بیا څوک چې د ایام بیز روژې نیسي نو وی فرمایل که عام طور باندې سړی یو روژه نیسي نو د 10 ګناهونو دا کفاره شله، چې 2 ونیولې د 6 ګناهونو، چې 3 ونیولې د 10 ګناهونو دا کفاره شله، او چې 3 روژې ونیولې نو پوره د میاشتې ثواب الله تعالی دله ورکوي. نو د دې اهتمام وکړئ. بعضو عادت دی چې هغه ایام بیز روژې نیسي، نو ایام بیز نه چې شروع کړه تاسو نو د ایام بیز هغه ثواب پکې هم راغی، ورسره د شوال هغه روژو ثواب پکې هم راشي. نو ایام بیز خو سره روان دی که نه، نن 11 دی، ورپسې 13 14 15 نو دا ثواب به درته میلاو شي. او دا یو مسنون عمل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د ایام بیز د روژو اهتمام کوئ. دا د آدم علیه السلام سنت و. آدم علیه السلام توبه چې الله قبول کړه بطور خوشحاله آدم علیه السلام دا روژې ونیولې. نو الله تعالی ته دا آدم ته خوښه شته تر قیامته پورې دا مسنون وګرځول چې ایام بیز روژو اهتمام کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم د دې اهتمام کو. نو بهرحال خلاصه دا چې د دې روژو اهتمام ګورئ لازم او ضروري دي. ځان باندې لازم کوي، لازم دي نه، لیکن سالک طریق دی د الله تعالی د عشق او د محبت دعوه کوي. نو دا عمل چې نه کیږي به څنګه د الله تعالی قرب حاصلي؟ قرب خو په دې نیک اعمال باندې انسان ته حاصلېږي. فرایض خو هر یو باندې فرض دي. عام مؤمن دی که خاص دی هغه به د فرایضو اهتمام کوي. باقي الله والا چې دا ترقي کوي هغه په دقه اعمالو باندې چې کوم مسنون اعمال دي هغه اهتمام کوي نو د الله تعالی قرب ورته حاصل شي. نو بهرحال عرض مې دا کو چې د دې روژو اهتمام پکار دی ځکه چې دا یو څلورمه موقع الله تعالی موږ له راکړه چې ګورې تاسو بخم خو د دې اهتمام وکړئ. صحابو به د دې اهتمام کوو، تابعینو به د دې خاص اهتمام کوو، زموږ اکابرو د دې خاص ورمنه اهتمام کړ دی. خاص که چانه نه پورې نه نیولي نن نه شروع کی اول ځل به شي خو شروع دي کی ګورئ. که مسلسل نیسئ جو بیا ښه ده، که مسلسل نه نیسئ 2 کوئ بیا ټیک ده. یا مثلا د جمعرات او د پیر د ورځې روژه نیسئ نو هغه فضیلت به هم حاصل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې 2 روژو خاص اهتمام کو، د 2 ورځو جمعرات او د پیر د ورځې. وی فرمایل په دې ورځو کې الله تعالی په دربار کې زموږ عمل پیش کیږي. نو زه دا غواړم چې زما عمل د روژې په حالت کې الله تعالی په دربار کې پیش شي. نو هغه اهتمام هم کولی شي، خو چې څه طریقې سره د 6 روژې پوره کول دي خان الله خو خبر شم پوره کړ دي. بار بار خبرې کوم ورغه تاسو چې خبر ونی نو روژې اسد نیول دي. خاطر تاسو ډاکټران یا دا ډاکټري لحاظ سره ما خدي کنه دا 2-3 سلو ورځې بدم ته به احتیاطي وشي. دا روژو سره هغه صحت بیا په زوړ حالت باندې راشي. موږ عقل والي کنه چې دا خبرو ټول به یاره واقع اختیار دی. وي خبره قد ویلاس ویندل مسنون دی ولی اوس زور راغی کنه نو سلسله موږ لاس ویندو راځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا والله سوینه دا مسنون عمل دی. اوس هغه مسنون عمل په نیت موږ اوسم نه کوو ګره د شاتانه چیرې ور انخلی لسه دا مرض سره انخلی علي لاس وینځه. نو کده کې موږ غنیت خپل بدل کو نو بس اجر به ملاو شي کنه، هم خرمه هم ثواب. نو اختر به احتیاطه چې کومه دغه د روزو سره بیا ختم شي، بیا سړی حد اعتدال منی راشي.
ځکه اختر کې اوسړی په ځان نه پیږي کنه جو هر شی جو رانغاړي خو په مخه او بیا خېټه نیولې اله خراب شلم. نو بهرحال د دې روزو اهتمام دی. نو د اختر گویا دا مسلمان لپاره یو اختر دی، یو عام اختر وا خو تیر شو او هر قوم کې د اختر و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف وړو نو وی کتل تلته يهود او نصارا دوبه خوشحالي کوله. څه خوشحالي به سندرې به ویلې، بیزولکه به کولې، لکه دغه اختر وکنه بیزولکه به کولې کې نکته جو مرچونه وي ټوټې وي دا ټقاره به خود د چا سر ماته د چا جو غوښ لیدلې چا سترګه وتلې بس اختر وشو جی. نو هغه هم داسې اخترې کولې، غانا بجانا جو سندرې ګډاګانې جو دا رقص او دا محفل بو شراب کباب. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا څه چل دی، دوی ته خوشاله ولیدي ویجی دا د دوی اختر رز دوی دوره د هغه د اختر اهتمام کوي. خصوصا اوس ما غوله لپاره مقدس ورځ څنګه چې موږ له جمعه د غوله لپاره هفته او اتوار دی، ویجی دا دوی د اختر یعنی خوشاله اظهار کوي د دوی اختر دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوی دا اختر دی او زمونږ دا اختر دی، تاسو په دې کې د خوشاله اظهار کوئ. لیکن هغه د شریعت نه بار خلاف روان دي او تاسو د شریعت حدودو کې دنه د خوشاله اظهار کوئ. نو وی فرمایل لكل قوم عيد وهذا عيدنا، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې خطبه مخفل یو خوند او مزه ده، ولې موږ نه په خطبه پوښلو نه په رنګ پوښلو خو بس یو کار دی چلیږي زوی. یا الله خیر. نو بهرحال عرض مې دا کو چې په هر قوم کې دا خوشحالي تیره شوې ده او موږ لوم دا فرض چې موږ د دې خوشاله اظهار وکړو. آدم علیه السلام قوم به موږ د خوشاله اظهار کو، دغه ما یو اختر کوم ورځ د اختر وا کله چې الله تعالی د آدم او د حوا علیهم السلام توبه قبول کړله، ناکرده ګناو لیکن مقام چون کې اوچتون الله تعالی په معمولی خبرو منیم دغه گرفتو فرمایل چې ستا مقام دم دوجت چې ستا شان نشان دا خبرو مانوا اگر چې ګناه نه دي لیکن تعالی پر ګناه دي. حضرت بدی مثال دا سي فرمایل مثلا سال کی تاریخ یو زوړ دی او نوې دی، یو هغه دی چې غل سو کارونه شیخ سره تعلق دی، ذکر اذکار معمولات دا کوي خولي دی ورته دا معمول دم ته تلاوت اوابین اشراق تهجد خالي درې سپاره تلاوت یا یو سپاره تلاوت اسم ذات لزرجی 2000 شپږ زرجی او سره 12 تسبیح وغیرہ وغیرہ. او یو هغه دی چې غنن په سلسله کې داخل شله او هغه ته شیخ خو جبې ته صرف 300 ځله ذکر کوي، مثلا نفی اثبات لا اله الا الله وصل پیری کوي او اثبات مجرد الا الله وصل پیری کوي او لفظ الله دا و مسل پیری کوي 300 ذکر وته خو بیا رز دوا درې شپږ تر دې تیر شللې تاسو کو دا نوې چې کوم داخل شوی دی ویجی الحمدلله تاسو کوم ماته 300 دفعه ذکر خولیو 300 پیری هغه الحمدلله خو مجه اهتمام سره شیخ ول ټاپور کې چې ماشاءالله ما ته غټ کارو کو ماشاءالله پیدا وځي دې سم وده دي لنډه غسر خو به پیګ نه غو دی دی دا وده خدي بيدینو مسر نه دا غره نو مسر دې کنه چې کله به ویخي مشکل دی مرد مارا سر بسر در خواب دا گشت بیداران کی ورفت از جهان وی ټول مخلوق چې کوم دغه وده دی پروت دی خواب غفلت کې پروت دی کله و بیدار شي چې مرګ راغی بیا و بیدار شي نو بیا د بیداره اس خیرو مانشته غینا اوس الله مقرره کړ د بیداره موقع ده نو دی وخت موږ ودیو الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خلق وده دی چې کله مړ شل بس بیا وراویښ شي نو اوس چې الله تعالی موږ ویښ کړیو نو موږ ودیو او چې کله ودوس بیا وراویښ شو بیا په فایده نه کوي اوس دغه لپاره تیاری دي دا دغه تیاری دي کنه د آخرت د قبر اول منزل دی چیرې دغه ځای ژوند زمونږ چې کوم دغه خش رحمان بابا چې د مرګ به پروا په کوم غم د هڅه غم دی د په کوم غم د همه غمونو بلار ماتم د مرد او تایستل د غمونو دی حساب ټول غمونو مجموعه څه دي اصل غم هغه مرګ دی نور غمونه عادي دي وقتی دي دایمي نه دي او مرګ دا دایمي دی دایمي غم دی وره نو که اعمال صحیح کړي نو دا غم په راحت او خوشاله کې بدل شي او کنه عمل نه کړي نو بس بیا تا درز او غرب دی بیا به انسان ګور اخلاص نشي ځان نه دې متعلقوم دې اشعار وي خو بول یاد نه دی وخت کې کس دوړه مټي ودی بند کې په کفن کې ولا سړلې بده ور ولې لا حفله په غړواله د نیکي د پورینو شبتور لکه په ور د سوي سټي کومنکر نکیر جواب غواړي د تانه د جواب د ورکړنې نه قابلیت او که په سوال جواب کې پیر علي دلبر ما په وهلو به پخته ستاتي رو بیر شي
یا الله. نو بهر حال د آدم علیه السلام نه ناکرده ګناه وشو چونکه مرتبه اوچته و نو عرض مې دا کو چې هغه نوی چې کوم مورید دی هغه راغی چې حضرت الحمدلله تاسو کوم ذکر خولی هغه مې سر ته کو مې کجي یو معمولی کمی مې پکې ونه دی کړې او بل چې د لسو کالو نه لګیا دی هغه راغی چې تاسو اسم ذات 12,000 خولی او الحمدلله هغه مې وکړو د تهجد اهتمام مې وکړو اوابین مې وکړل اشراق مې وکړل خجی تلاوت مې ما پورا ک او 12 تسبیح تاسو ما ته خولی هغه مې ما وکړو درود شریف تاسو 500 خولیو هغه مې ما وکړو استغفار 500 خولی ولې نن رانه 400 شو جی سل پاتې شه مثلا یا منزل رانه پاتې شه یا تسبیحات فاطمی دې کې تادی او دارانه ونشل فلانی مو سره نو شیخ هغه باندې ډانډه بټ کې چیرې ته سړې نشللې کله یو عمل دنه پاتې کله بل نو هغه ته بدی ردی وي نو کوس نوې کس هغه به سوچ کې چې خدای پاک ما خو 300 کو ما ته شاباش ملاو شو عام کس هم دا وي او دغه خو صرف یو عمل پر خنور په 60 باندې ذکر دی او د ته تنبیه کیږي دا په څه وجه دا په دی وجه د مقام اوچت چې بھئی لس کال نه ته اړه ملي گیا تاکي استقامت پیدا نشي تناول د عمل پاتې شو نو شیخ هغه باندې سرزنش کی اگر چې عمل څومره قده مقام اوچت نو په دی وجه تنبیه ورته وشله او دغه شان د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دي چې غونه ګناه نه کیږي د خپل عقیده په خو ساتي ځکه داسې گمراه فرقې تیری شوي دي او موجود دي کی دي شي اوس قطه برید نه کار اخلي نو مې ځنه اخلم انا زمونږ چا سره کار شي لیکن خپل عقیده به صفا بیانو دغه دا یو خیالو ځام باطل دی چې پیغمبر نه دی ګناه صدور ممکن دی انتهایی غلطه عقیده ده گمراه کن عقیده ته او گمراه دی دا کس هر څوک چې دی او څوک چې دغه متبع دی نو هغه دې خبرې باندې غور او فکر وکړي انبیاءونه د ګناه صدور ناممکن دي که انبیاء عصمت انبیاء ثابت نشونه بیا خو ټول شریعت چې کوم دی مشکوک شه چې یو پیغمبر نه د ګناه صدور تاسو ومنه چېرې دی مثلا دا ګناه یو کو نعوذ بالله زنا ارتکاب وشدا سي نو چې هغه کوم شریعت راړغې منه بس څنګه عمل کوي چېرې پته نه لګي نو خو مخکې دا کار کړ دی څخه چې دا خبره به رښتیايي کنه چرته دروغ ني نو په دې وجه انبیاء دي دا معصوم دي معصوم عن الخطا د ګناه صدور ممکن نه دي سر نه دا خبره بګشته نه لیکن د آدم علیه السلام مقام چون کې اوچتون الله تعالی دغه غ نسیان ته اسیان فرمایلو عسى آدم ربه فغوا ابل ځکه الله فرمایل فنسي ولم نجد له عزما يرشي ولوي ځلنه دا خبره وتلوا او يرشي ولومو او بل دا چې شیطان د دروغ قسم وخړون شیطان ټول کې غټ دروغ جن دي نو لہذا دروغ نه بزان ساتي که مقتدا دی او که غیر مقتدا دی هر یو چي دي دروغ نه بل لري پاتې کېږي لري او یو دروغ له بسل دروغ بیا به مونی ول شي او د دروغ مزل حضرت فرمایل لنډي د دروغجن سری حافظه کمزوري دلته خبر وکړه کنه بیا ول یری چې ما سویل الته چې وکړه جو بلې نو په دې وجه غره ذل حق د دروغ نه بزان ساتي ها هیر پھیر باندې کوي بالکل صفا سوترا پوښله ته عباد الرحمن او دروغ او هیلو حوالو نه بزان ساتي ته پوښله عباد الرحمن بالکل صفا او دا شی باندې کوي اعتماد بس تاسو ختم شي ګره دا یاد وساتئ یو سړی نور ګناه کوي غیبت کوي چغلی کوي الله دې معاف کوي بد نظره او په دې اعمالو کې مبتلا دی هغه بیا هم د خلکو اعتماد حاصلول شي لیکن دروغجن سړی ګره د خلکو اعتماد نشي حاصلول اگر چې ډیر معلومه وکي ډیر پار ساده دي نیک او تقوادار دي ځکه دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې ګره دا داسې ګناه دي چې دا نور ګناهونه ځان ته راکاږي یو سړی دروغجن دی نو هغه قسم ما کوي په ناقه قسم کوي طلاق وکي سبب کوي ځکه دروغ وي کنه نو دی وجنه دروغ نه وزن ساته صحابي ته نو ویلي چې هغه ویلي زه د زنا ارتکاب ما کوم زه شرابي مایم او زه شراب اسکم او د غلا ما کوم او سره دروغ ما ویم نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم صدام فرمایي سلور اور وی فرمایل دا یو پریدا دا مطلب نو چې دا نور کوا ځکه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ته دا پته و چې د دروغ په برکت به دا نور عمل نه پاتې شي وی بس صرف دروغ منو هغه خوشاله شي دروغ څه شي دی جو پری به دم نو او چې بیا د شراب او خراغ نو سوچو که کسکم نو سار خو مې ویل دی هغه ته چې دروغ بنوي کزم شي او سکلی مې دی نو هغه یو ګر اقرار جمله په خپل کو نیسای اتیا دوری ول رواچوي نو دا خو مې ځان گیر کوي اګه دروغ یم نو بیا خو مې شیخ سره کوم واده هغه ما تشلله نو دغه نه بچ ځنه کارم ارتکاب به کو دغه عادیو چې زنا اراده وکړه نو بیا سوچ کو کرختیا ویم جو هغه به چوکره په خپل دی وین اوس خو ته من حد جاری کی کنه
اکه ویم چې نه جی نه مې کړي مې نو دا خو دروغ شنو بیا مې دا لاسنی وسله کوله دا بیت مثلا کو نو الله دې هغه په برکت باندې غینه ما بچ ک او چې بیا کله د غلا وخره نو بیا سوچو کو غلا کوم ساره تاسو کو چې غلا دې کړو کنه ځکه زما خو عادت ته نو کسې ما او چې کړي ما به نه سای په خپل ویل دي چې ما کړ دې کزم چې نه مې دې کړي دي کړي مې نو بیا خو دروغ شل نو د دروغ په برکت هغه درې وړه ګناهونه غنه پاتې شل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دربار ته راغی وی تارا باندې عجیب نسخه استعمال کړه یو ګنا نه دې بچ کوم دغه په برکت درې وړه مې پرې خلل نو زم چې سړی دروغجن دي کنده ټول کارونه بیا دی کوي نو په دې وجم کو دروغ پرې دی که مشر دی که کشر دی که ځوان دی که بوډا دی که زنانه ده که نارینه دی که هر یو تقوادار دی غیر تقوادار دی د تقوا تعلق صرف عبادت سره نه دی ګوره معاشرت سره هم دی دا رضایل او خصایل دا هر یو لپاره لازم او ضروری دي څوک په یوې رضیله کې نښتې دي څوک په بلې کې څوک په بلې څوک په بلې کې څوک د دروغو په رضیله کې نښتې ټول عمر دروغ پرې نخلل عمل ته چې وګوره سړی حیران شي لیکن چې دې عمل ته وګوره دې کرتوت ته جو بس غار سلاو شي پوه شله که نه نو بهر حال عرض مې دا کو چې دینه بس ځان ساتئ نو دا مې څه پورې دا خبره کوله ها چې آدم علیه السلام دا دانه وخوړله دا ولې وخوړله چې ابلیس لعین راغی د دروغ قسم یې وخوړه دې نه مخکې چا دروغ نه ویلي نه چا دروغ قسم کړی وسی وقسمهما انی لکما لمن الناصحین یا رجی خو زما شانته قسم په جهان کې به ونه ویني انی لکما لمن الناصحین زستا ډیر زیات خیر خان وجی قسم مې دی ساده پروردگار قسم نو آدم علیه السلام چې د الله په نوم باندې خو چا دروغ قسم نه دی خوړلی خو رښتیا به وي جو بس هغه دانه یې وخوړله خو چې کله اوس کله نو فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه بس څنګه او خړل یو دانه خوړل او جنتی لباس لاړ نو حضرت فرمایل چې سړی یو ګناو کی دنه الله تعالی خپل د خیلات لباس بیا واخلی وي ظاهری لباس هم سر دی لیکن باطن هغه انوارات او برکات هغه الله تعالی دنه واخلی دی باطن له سر بربند شه ختم شه نو بهرحال آدم علیه السلام هغه